الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. مشكات المصابيح. وعن عبد الله بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين، فقال: أدوا صاعا من بوغ أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. دارقطني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جامعة الزیتون طرفنا آنلاین مسائل رمضان کورس انمی ورځې کې تاسو ټول حضرات ته خوش آمدید او په خیر راغلی. نن به مونږه د صدقه فطر کوم ته مونږه سرسایا وایو. سرسایا عربي کې ورته صدقه الفطر وایي. په حواله سره به مسائل مونږه عرض کوم. فطر معنا څه ده؟ نو فطر خو معنا دا ده لفظي معنا. لفظي معنا دا ده روزه کولون یا روزه ننستن. دا لفظي معنا ده. او اصطلاحي معنا دا ده چې کله رمضان میاشت ختم شي، غنا پست خوشحالي او شکریا په تور باندې کومه صدقه اور کول شي، غته ویل شي صدقه فطر، او موږ ورته سرسایا وایو. نو صدقه فطر په چا باندې واجب ده؟ نو اخ کس باندې صدقه فطر واجب ده، چا باندې زکات واجب ده. لیکن زکات او صدقه فطر په نصاب کې لګونتي فرق تا. زکات کو صرف تاسو ته مخکې عرض کړی د سالور شهر باندې واجب کیږي، نقدي، سونا، چاندي او مال تجارت، دا سالور شهر. لیکن صدقه فطر ولا نصاب سکم دا هغه د سکم حرمان زکات نصاب ده، وی وجوب زکات نصاب نه، چې زکات واجب ده. جو دا حرمان زکات نصاب نه چا څوک زکات نشي خستلای. نو صدقه فطر ولکم نصاب ده د حرمان زکات نصاب ده، کوم سره زکات نشي اخستلای او غوره کچا سره مطلب ده سامان شته، نو صدقه فطر واجب ده. حرمان زکات څه شي ده؟ سالور شین خدا، نقدي، سونا، چاندي، مال تجارت. او پنځم شي کچره چا سره ضرورت نه زائد دونه سامان وی، مثلا فرنیچر، برتن، بسترے، کپڑے، ضرورت نه زائد نه دا استعماليږي نه، ټول کال کې وجم نه استعماليږي. دونه سامان صدقه ول قیمت 52 توله چاندي ته، یعنی نن سبا 47,000 روپۍ ته رسی، نو غوښمن صدقه فطر واجب ده. اوس دا صدقه فطر اور کوي، او دا کسب خپل ځان طرف نه ور کوي، همدارنګه خپل نابالغ اولاد طرف نه، نابالغ اولاد طرف نه دا ور کوي. همدارنګه که غلام وي نو غلام طرف نه ور کوي. بالغ اولاد طرف نه، همدارنګه خلی طرف نه دا واجب نه ده، بلکې خزا کا صاحب نصاب ده، نو خپل ځان طرف نه ور کوي. همدارنګه بالغ اولاد خپل ځان طرف نه ور کوي، دی ولا لار باندې نه ده، او خزي بل خوان باندې نه ده. البته کا یو کس خپل خلی طرف نه یا بالغ اولاد طرف نه ور کوون غاړي، نو ور کولای شي، او هو اجازه شته شریعت کې. او بل خبره ده چې صدقه فطر ولا مقدار سره، نو صدقه فطر مقدار څه کوم نه سالور شان دي، یا 3.5 سیر، یعنی کوم پورا زوړ سیر وو، هغه حساب سره 3.5 سیر مویز کشمش، یا 3.5 سیر څه کوم دا جو اور بشه، یا 3.5 سیر څه کوم دا کھجوره، یا بیا پوکم 2 سیره گندم غنم دا اور کړی شي، یا د دې له قیمت اور کون غاری، نو دابو ورکی. البته دې کې افضل څوک دا غا څوک چا ولا قیمت زیات وي، ماغه مثلا نن سوال کشمش ولا قیمت زیات تا مویز ولا، نو افضل لا دا کس کچا وس رسی، نو غا د مویز حساب سره ورکی دې ثواب ډیر ده. اور صدقه فطر څوک دا
اخ کس ته ورکولی شي چاته زکات ورکولی شي او زکات چاته ورکولی شي مطلب اوس عرض وکړو څه مطلب زه کچا سره څلور شیان سونا چندی نقدی او مال تجارت نوي همدارنګه ضرورت نه زائد دونه سامان سهول قیمت سړي باون ته چندی تر څنګه مر سره نوي نوغه ته زکات ورکول شي نوغه صدقه فطر ورکول شي همدارنګه مطلب ده اخ کس ورکول شي کوم سید نوي سید کوم سادات نه نوي هغه ته هم صدقه فطر ورکول شي او صدقه فطر کوم نه زکات په شان دي لکه خپل اصول او فروض نشور کړي خپل پلار انیا نیکه وغیرہ ته خپل اولاد زوی مسای وغیرہ ته نشور کوله اور لیکن غرور ته ورکول شي خور ته ورکول شي ویره ته ورکول شي خوري ته ورکول شي خوري ته ورکول شي ترور ته ورکول شي ترور ته ورکول شي وغیرہ ذالک دوته ورکول شي څه حرج پکې نشته او بل خبره ده صدقه فطر کوم دا راجع قول مطابق رمضان څخه کله شروع شي نو بیا ورکول شي رمضان نه مخکې رمضان شروع شي نو غنه بس به سیستم تور کول غاړي نو ورکول شي اور بهتره خدا دا چهره څکله عید ورځ راشي نو ایت افتاب یعنی مرسترګه طلوع افتاب نه پس عیدګان تلونه د مخکې یو کس دا ورکی نو دا بهتره ده البته عید نه پس مور کول شي روزه کې کوم ضروری نه دي عید نه پس هم ورکول شي اور دام جائز ده دویم ورځ دریم ورځ غنه پس لیکن بهتر دا مطلب عید اول ورځ ورکول شي او صدقه فطر لکه تاسو ته عرض وکړو کنه ته خپل بچو طرف نه غلام طرف نه ور کوي باقی چا کور کې جنور یې خې پالتو جنور کوم نه غو طرف نه صدقه فطر کوون دا ضروري نه دا غلط ته باندې صدقه فطر نشته همدارنګه صدقه فطر کوم دا دې ولکم پیسې دي دا مسجد کې نشور کوله مسجد کې دا پیسې ور کوون دا جایز ندی او دا مسجد کې تاسو نشور کوله باقی مسجد کوم امام دا مسجد کوم امام دا کچری غا مستحق وي نو ته کولای شي لیکن دا تاسو ځین کې اوسه ته مسجد امام ته تاسو تنخواه کې نشور کولای یعنی کچری یو مسجد کې یو کس امام سکون د سوق اګدي هغه سره دا شرط وکي دا ته موږ ته تنخواه سکون نه غوډه ته موږ زکات درکوم یا ته موږ صدقه فطر درکوم دا جایز نه ده صدقه فطر تنخواه کې نشور کولای البته کمدار مستحق وي به تور کولای شي او بل خبره ده ک یو کس کوم دا لکه تاسو ما څنګه وخلو سلور شي اندي کنه کشمش دي کجوري دي اوربشي دي او غنم دي ک یو کس خپل ځان ولا سرسیا مویزو باندې وباسي یا کجورو سره وباسي مویزو سره وباسي او اولاد ولا سرسیا غنم سره وباسي نو دام جایز ده لکه دا عثمانه یو کس دا سوال کړو جمعه پر زمانه چې زه غواړم خپل سرسیا کوم دا غاز کشمش سره وباسم افضل ده او بچو له غنم سره وباسم بل بالکل دا جایز ده لازم کولای شي دي کې حرج نشته اور همدارنګه صدقه فطر کوم دا خپل ځان طرف نه وبستل شي اور همدارنګه والدین کوم دي چاوله والدین انتقال کړ شوی دي یا اور مر شوی دا یا خور مر شوی دا یا نور څوک رشتہدار مر شوی هغه طرف نه وبستل شي هغه ته ثواب ملويږي همدارنګه سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم طرف نه وبستل شي اور وبستن پکار دي او دا مطلب د حضور صلی الله علیه وسلم باندې دا حق ته وبستن پکار شي ثواب دا دیوله پر ثواب تاسو ته ملويږي او زه په خپل باندې سو کال وشو زه الحمدلله حضور صلی الله علیه وسلم طرف نه هر کال سرسایه او باسم صدقه فطر او باسم نو وبستن پکار دي او صدقه فطر کې لکه څنګه دا سلور شانو کولای شي همدارنګه دو شانو له قیمت هم ورکول شي همدارنګه صدقه فطر کې چاته کپڑے ورکول شي بشرط دې کې څنګه کپړو له قیمت د سلور شانو کې وشي درسي او رشنه ورکول شي او چاته مطلب ده ټوپیانه ورکول شي چاته جوتا خستل شي چاته ورکول شي بل څه ورکول شي پیسې ورکول دا ضروری نه دي او بل مسله ده کچې یو کس کوم نه غال صدقه فطر نه ده او بس له سو کار وشو مثلا لس کار وشو چانه دی بس له غبنه واجب خو نه ده او بس له دا تاسو ځین کې اوسه تاسو ما ارز وکړو صدقه فطر هغه باندې واجب ده سو چا باندې زکات واجب ده کچا باندې زکات واجب نه وي نو غبن صدقه فطر واجب نه ده اکثر خلک دا غلط فهمي کوي دا دو غني
چیرې صدقه فطر هر چا باندې واجب ده چا سره پیسې وی کنه وی ور سره چا سره یو روپۍ مې قرض اخلي خو صدقه فطر بور کوي نه دا خبره نه ده صدقه فطر کا چا باندې زکات واجب نه نه باندې صدقه فطر هم واجب نه ده دا مسله تاسو ځین کې اوسته او که یو کس لس کالو مثلا صدقه فطر لس کالو شنو راور کړي اوس ور کوي نو دا فقهاء لیکلي دي چې اوس په د دې موجوده ریټ به حساب کیږي موجوده کوم قیمت ته موجوده حساب کوم دا نصاب دا غیر اعتبار وکړي مثلا که موجوده حساب کوم صدقه فطر 90 روپے دا یا 100 روپے دا اور لس کال مخکې 50 روپے ہو یا 40 روپے ہو اس موجودہ ریٹ اعتبار کیږي 90 یا 100 روپے بور کوي لس کال مخکې کوم ریٹ هو هغه اعتبار وو نه کیږي دا راځي قول مطابق اور بل خبره دا تاسو لکه څنګه ما عرض وکړو چې نابالغ اولاد طرفنا صدقه فطر دا کسبانه واجب ده البته کچره نابالغ اولاد خپل باندې صاحب نصاب وي هغه سره پیسې وي نو بیا پلار باندې کوم د خپل ځان طرف نه ورکون دا واجب نه دي هر کې پلار هغه پیسې اخستل شي یعنی نابالغ اولاد پیسې روالي اور هغه طرف نه صدقه ادا کی کچره هغه سره نابالغ اولاد سره خپل پیسې وي او صاحب نصابي نو پلار باندې ورکون واجب نه دي البته که نابالغ اولاد سره خپل پیسې نه وي نو بل کته تاسو مسنګ ارز وکړو سناره کچره پلار صاحب نصابي نو به پلار سکوم دا ادا کوي خبره ورکون ضروری دي نو دا تاسو سره ما مختصرا صدقه فطر مسائل په حواله سره گفتگو ارز کو الله تعالی د ماته او تاسو په دې مسایل باندې عمل کوو توفیق نصیب کړي الله تعالی د مدد دین فهم او سمجھ نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاكم